من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه هداة الدين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. درود شريف وآية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام، ندی مجلس حاضرین و مسلمانان ورونو او د بناتو د مدرسې په چاردیوانۍ کې محترمو خویندو میندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ختم بخاری کوم کنه داسې که داسې بیان همدا اوس دا هغه تاسو مدرسې نوم زما عزتمند ورونو او د مدرسې په چاردیوانۍ کې خویندو میندو، نن ستاسو په دې کلي کې په دې کوترپان کې د جنکو لومبې د بخاري شریف ختم دی. دا په تاسو د خدای لوی احسان دی، د خدای لوی فضل. بخاري شریف هغه کتاب دی چې علماو د بخاري شریف متعلق دا فیصله کړې ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله الصحیح للامام البخاري، چې د قرآن شریف نه پس د صحت په معیار بهترین کتاب دا بخاري شریف دی. مدرسه عائشہ للبنات د کمې مدرسې انتظام چې زمونږ برادر محترم حاجی محمد صدیق صاحب چې په توبهګار حاجی صاحب مشهور دی، هغه خدمت کوي او د هغه د کور خلک یې خدمت کوي او هغه سره ګڼ شمېر علما کرام دی، هغوی خدمت کوي. زه اګر چې جوړ نه یم خو حاجي صاحب په ما ډېر ګران دی او زه هم ورته ډېر ګران یم. د حاجي صاحب او زما داسې تعلق دی لکه د روڼو غوندې چې وي، په ما ډېر زیات ګران دی. شیر علي حاجي صاحب شو او د دوی ټول خاندان ما ته د عزت په نظر ګوري او زه هم ورته د ډېر محبت په نظر ګورم. الله دې د دوی دا مدرسه هم کامیابه کړي او د دوی په ژوند کې، په رزق کې، په مال اولاد کې د الله
مزید برکتونه هم واچوي. د پروګرام د جینکو د مدرسې هم دی او د بخاري شریف د ختم هم دی. نو د بخاري شریف چې کوم اخیری حدیث دی د هغې به مختصره ترجمه درته وکړم. همونږ چې طالبانو ته کوم ختم کوو نو به نه کوو، بس مختصره ترجمه به وکړم او د جینکو د مدرسې متعلق به درته یو څو خبرې رڼو عرض کړم. د جینکو علم حاصلول د شریعت د اصولو مطابق ډېر ضروري شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکې نه څنګه چې سړو ته تعلیم ورکړی دی د قرآن او د سنت، دارنګې بیبیانو له هم ورکړی دی، ښځو له هم ورکړی دی. او چې څنګه سړو د رسول الله مبارک دین امت ته رسولی دی، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، نور اکابر ہر صحابی سناسر د رسول اللہ مبارک دین داغی شریعت داغی عقیدہ یعنی سطح چې د دین علم وی هغه د رسول الله مبارک نه حاصل کړی دی، امت ته رسولی دی. د قرنګي بیبیانو هم د رسول الله مبارک نه علم زده کړی دی، امت ته رسولی دی. په صحابو کې بیا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، حضرت ام سلیم، حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ او نور ګڼ شمېر بیبیانې حضرت ام سلیم رضوان الله عنهن اجمعین دیم د حضور پاک مبارک نه دین زده که او امت ته ورسو. یو شان دواړو خدمت کړی د قرآن د سنتو او د دینی مسایلو. او یو ځل رسول الله مبارک نه خپله ښځو مطالبه وکړه، وی د الله رسوله دین ټول درنه سړو زده که، مونږ لا هم یو ورځ مقرر که چې مونږ تا ته راځو او ته پکې مونږ ته راځې او دین راته بیانوې. نو حضور پاک ولې یو ورځ مقرر کړه. دا خو یوه خبره شو. نو دلته زمونږ په دې وطن کې د ډېرې زمانې نه د سړو مدرسې به وې او د ښځو نه وې. نو سړی خو د ملا صاحب نه د جمعې تقریر هم اورېدی شي، ښځې به څه کوي که لوډ سپیکر نه وي. جنازه کې هم سړی بیان اورېدی شي، ښځې به څه کوي. چې د صلح کې عالم بیان کوي ابا هم واوري، ښځې به څه کوي. سړی خو به راشي ملا صاحب سره بیټک کې به کیني، جومات محراب کې به کیني او د مسلو تپوسونه به وکړي، ښځه خو داسې نه شي کولی. نو څه زمانه مخکې صرف د سړو مدرسې وې، بیا د ښځو د علم حاصلولو دپاره د جینکو مدرسې جوړې شوې. او الحمدلله په هغه مدرسو کې جینکو قرآن زده کړ. ډېرې بوډیګانې ښځې دي چې په ناظرام ولا قرآن نه ورته وغیر زده کړ او ډېرې ښځو قرآن یاد که. نن یو ګڼ شمېر د ښځو د حافظانو موجود دی او ډېرو ښځو پرده زده کړه. د ښځې خاوند حقوق یې وپېژندل، د بچو حقوق یې وپېژندل، منځونه یې وپېژندل، دین یې وپېژنده. ډېرو ښځو لاسونو ته دستانې واچولې او خپو ته یې جرابې واچولې او ډېرې ښځې باپرده شوې، قرآن خانه شوې، اعتکافونه یې په رمضان کې شروع کړل. دا د جینکو د مدرسو برکت دی. اوس زمارونو په دې معاشره کې زیات د بچي تربیت ګورې پلار نشي کولی، مور کوي. د مور دا غېږه د بچي دپاره لومبۍ مدرسه ده. پلار غریب خو سار دکاندار دی وځي، ماښام ماسخوتن کور ته راشي او بیا دومره ستړي چې په کټ په ډډه نشي وړی. پلار خو سار وختي دیاړی له لاړ شي، مازدیګر راشي، دومره ستړی دی چې په ډډه نشي وړی. زمیندارۍ له لاړ شي، نوکرۍ له لاړ شي، مازدیګر چوټي شي، کور ته ماښام را رسېږي. د بچي نه څه خبر دی. د بچي لومبۍ تربیت چې کوي امور کوي او د مور غېږه د بچي لومبۍ مدرسه د علم د مور په دې غېږه کې حاصلی. که مور د بچي خیال وساته بس دا بچی کامیاب دی. د مور رحم هم په بچي ډېري د پلار په نسبت.
د پلار رحم په بچي وي خو کم د مور زیاتی د مور زړه ډېر دردېږي مور تر اخره پورې بچي سره خواري کوي نو که دا مور نیکه ده نو ښه طرف ته به یې راکاږي او که مور عالمه نه ده جاهله ده بېوقوفه ده او بېدینداره نه ده پودړه ده نو بچي به غلط طرف ته راکاږي قسم دې زمونږ دا امام بخاري کې دا ما تاسو ته د امام بخاري رحمت الله علیه د کتاب ذکر وکړو زیر آخري حدیث درته ویم د ده دا ټول برکت د مور نه دی ټول برکت د ماشومو چې په سترګو ړوند شو نو مور به الله ته ژړل که مور الله ته نه وي ژړلې دی به داسې ړوند پاتې ژړل به الله پاک ته بکت وابتهلت الى الله ژړل به الله ته به زاری کولا یا خدایا ما خدا بچی د دنیا دپاره نو غوښتې الله دا خو ما د پیغمبر مبارک د حدیثو د زده کړې دپاره غوښتې دی خدایه په سترګو ړوند شو دا به څه کېږي یو ځل یې مور اوده ده او په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولیده او ورته وی ولې ژاړې وی زما چې کوم هوښیار بچی دی چې وروستو ته امام بخاري جوړېږي محمد یې نوم و محمد او د پلار نوم یې اسماعیل و زما چې کوم هوښیار بچی دی او قابل بچی دی او زما نیت ده چې په ده به د حضور پاک د حدیث و علم کوم نو په دواړو سترګو ړوند دی نو په هغې ژاړم هوښیار بچی علم له بوتل پکار دي پخوا به داسې وه چې کوم به عقلمند و به علم ته وایسته چې کوم به هوښیار و به علم ته وایسته اوس چې کوم کنډه وي نو قرآن ته وباسي ما ته په خپله یو زمانه کې یو سړي وي وی مولوي صاحب بس یو بچی خو ما د خدای قرآن ته وقف کړه د خدای قرآن ته ما یې لکه ډېره ښه ده خو علم به پې کې او داسې خوشحاله و ما علم به پې کې نو دا سټې وګرو نو علم خو نشي کولی او حفظ به وکړي ما ولې نشي کولی چې قرآن یادولی شي نو علم ولې نشي کولی نو یې په سترګو ړوند دی که نه وای وای ما چې کوم روغ دی هغه د میډیکل کالج ته ولېږه چې کوم روغ دی هغه د بل خوا ولېږه او چې کوم ړوند دی نو هغه قرآن پسې رالېږي ما خدای شته که قرآن کې دی غرض دی خو صرف بچیری دی او ته ساتلی نه شي نو زه حافظ صاحب له به ولېږم نو هغه به له ماشومان ورکړي نو قرآن به م ورته یاد کړي او د څوکۍ به یې هغه کوي او تربیت به یې هغه کوي که مقصد دی د خدای قرآن وي نو بیا به د هغه روغ رالېږلی دا قرآن او دا دین دی خلکو ته اهم شی نه ښکاري کنډم بچې به راولېږي چې د اسم نه ورته پرته چې نه زمینداري کولی شي نه دوکانداري نه نوکري او نه دیاړي کولی شي نو بس حقه بچې به راولېږي استاد جي د خدای په لار کې مې وقف کړ خدای لار کې دی وقف کړ خدای لار کې دی هغه روغ ولې نه وقف کوو چې کنډم مونږ ته کنډم هم د خدای په فضل قبول دی چې قرآن له نابینا راشي وړوندم راشي او قرآن یې په سینه کې پرېوځي قسم په خدای د ډېرو غټو افسرانو نه د خدای په نزد لوی شخصیت ته جوړوي مونږ ته دا هم قبول دی نو مور یې وایي ابراهیم علیه السلام ته چې زما هوښیار بچی او قابل بچی چې ما د الله نه غوښتي و د پیغمبر مبارک د حدیثو دپاره نو په سترګو ړوند شوی دی په دې ژاړم نو ابراهیم علیه السلام ورته په خوب کې زیری ورکوي مبارک دی چې بچی دی خدای جوړ کړی دی نو چې دا مور یې د خوبه راپاڅېده او دا محمد یې وکته داسې ویې لقو او راویښې کړه په دواړو سترګو خدای جوړ کړی او د مخکې نه نظر تیز و تیز نو ما نه کله کله طالبان تپوس کوي زموږ د طالبان خو هر قسمه تپوس کوي وی ته چې وایې چې نظر یې تیز و نو تا سره لیباټري وه تا وله ټیسټ کړی دی ما سره دلیل موجود دی د یو کتاب لیکلی دی تاریخ کبیر امام بخاري رحمت الله علیه امام بخاري وایي دا ما د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکلی دی نو چې یو انسان د شپې د سپومۍ رڼا ته کتاب لیکي نو دی نه معلومیږي چې نظر یې تیز دی مونږ خو د ورځې پته نه لګي اکثر مونږ وایو لکه دا خر د ګاډۍ ته بچ کا ډرایور وي دا خو خر نه دی دا خو انسان دی د ورځې مو رانه نظر نه لګي نو د شپې به هم څه نظر ولګي د مور برکت و چې امام بخاري نه لوی سړی جوړ شو مور بوته ځان سره مکې مکرمې ته
او ماشوموالي کې لا پټینې بچی دی د امام بخاري لا امام ته نه دی جوړ محمد دی د پلار نوم اسماعیل د نیکه نوم ابراهیم د نیکه د پلار نوم بردزبا او د مغیره او د هغه د پلار نوم بردزبا مورته شابه بچی په خراسان او ماورا النهر دغه علاقه کې وګرځېده ترې د امام بخاري کور ته ازبکستان کې په بخارا کې د کور ما لیدلی دی یو پوټینې غوندې کور دی پوټینې شا مدرسه پکې ده خو جرنده د تعلیم پکې نشته چې کم کور کې د سترګې غړولې تاشقند د ازبکستان دارالخلافه ده هلته جاس کوزیږي او د تاشقند نه بیا 4 غنټې یا 3 نیمه غنټې مزل سمرقند ته دی او د سمرقند نه بیا بخارا ته 4 غنټې د ګاډي مزل دی نو زه تللی بخارا ته شپه مې کړې ده په هغه کلي کې مې کړې چې کوم کلي کې امام بخاري پیدا شوی دی او بیا هغه مدرسې ته م لاړم ډېرې لوی مدرسې دي په بخارا کې خو ټولې جلندري او نن سبا ته مارکیټونه جوړ شوي دي خلک پکې سوداګانې خرڅوي او هغه مدرسې کې ده هغې کې به د قرآن درس کېده او د حدیثو مبارکو درس په پکې کېده او طالبانو پکې تلاوت کو نن په هغه درسګاهونو کې اوټلې جوړې دي او شرابونه پکې خرڅېږي او جنکۍ پکې نیمې بربنډې ناستې هغې پکې سوداګانې کوي او انګریزان ګرځي د هغوی نه سوداګانې اخلي ختم زما وروڼو علم یې حاصل که او یو استاد سره ناست و دا ماشوم یاره کوټې د 12 کالو نه هم کم دی هغه استاد دګیا د حدیث وایي او وایي عن ابن الزبير عن إبراهيم عن أبي الزبير عن إبراهيم امام بخاري را کوټې بچی دی ورته پاسې دوی صاحب خطا شوې هغه استاد شاګردانو پټکو والا غټه غي غصه شو چې ته چڼې سړی را پاسې زموږ په استاد ته وایې خطا شوې ته څنګه وایې چې خطا شوې خطا شو استاد پوه شو هغه وی ودرېږه صبر وکړه زه کور ته ځم کتاب ګورم چې کور ته لاړ استاد ترې تپوس وکړه بچی ولې خطا شو وی دا ابوالزبیر نه دی د ابراهیم شاګرد دا زبیر ابن عدي دی د ابراهیم په شاګردانو کې ابوالزبیر څوک شته دی نه زبیر ابن عدي شته او د زبیر د ابوالزبیر په استادانو کې ابراهیم څوک نشته داسې حافظ ده زما ته څه پته لګي زما استاد دی او ما ته حدیث ویلی دی لیکن ما ته څه پته لګي چې د هغه څومره استادان دي او د استاد یې څومره شاګردان دي دته دا پته م وه استاد پوه شو لاړ کور ته او خپل کتاب یې وکته واپس راووته او شاګردانو ته دا بچي ټیک وایي ما خو د یادو نه وی خطا شوی وم کتاب مې وکړه چې دې څنګه وایي مقصې ټیک ده دا راکوټې بچی ماشوموالي کې دي له خدای علمونه ورکړي دا د مور د شوق د وجې نه که د مور خواري ورسره نه وي قسم دی که دا شی ته جوړ شوی دا لوی شی د خو د مور خواري ده که نه مور مولا پسې ګرځو مور په مدرسو پسې ګرځو مور لګیا وه او د عالمانو سره یې ګرځو مور جړاګانې کولې او مور جړل د حسن بصري او مریده وه حسن بصری په تابعینو کې جلیل القدر تابعی دی لوی عالم دی صاحب ځان له تاریخ لري موږ یې طالبانو ته اوږدې قصې کوو هغه حسن بصري یو مریده ده او مریده نیکه ده او صالحه ده او عالمه ده پخوا به د دې علماو درس له مستقل ښځې تلې او پرده به یې تړلې وه د پردې د پورې غاړه به ناستې وې قرآن به یې اورېده او حدیث به یې اورېده دا ما چې تاسو ته دا کوم بخاري شریف خبره وکړه د دې راوي دی فربري لکه دا د امام بخاري نه فربري یو لوی عالم دی هغه لیکلی دی لیکن دا بخاري د دې یو ناسخه ښځه ده چې د امام بخاري نه دا حدیث دا کتاب اورېدلی دی او لیکلی دی یو نسخه د هغې زنانه هم شته ګورې
نن سبا خو زمونږ سوچ غلط دی مونږ وایو دا ښځې مونږ دې دپاره کړي چې ماله به ډوډۍ پخوي ماله به چای پخوي او زما د میلمو د میلمه خدمت به کوي ماله به کور جارو کوي او ماله به جامې وینځي او ماله به څادرونه وینځي او زما د کور خدمت به کوي او یو وینځه د وینځه په کور کې دننه والامر لیس کذلک خبره داسې نه ده دا ټیک دی چې ښځه د کور دننه خدمت کوي او ښځه د کور په خدمت ښه ښکاري او سړی بار خدمت کوي لګیا دی ورته را پیدا کوي خو چې سړی دین زده کوي نو ښځه به هم دین زده کوي زنانو باندې علم وکړي قرآن پې زده کړي دین پې زده کړي قیامت پر ورځ به د ښځې نه دا تپوس نه کېږي چې بګلی دې پخ کړی وی او که تور باټینګن دې پخ کړی دا تپوس به ترې کېږي چې ښه د خاوند خدمت دې کړی و که نه د بچو دې ښه تربیت کړی دی او که دې نه دی کړی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای مؤمنانو ځانونه او خپل ښځې لوړه د اور نه بچ کړئ د جهنم د اور نه په څه بچ کېږي په دې کې دین زده کړي او بل دی او ښه عمل پرې وکړي خو موږ ته اړ دی د قرآن نو د دې موري دی د حسن بصري عالم او بچی یې لوپر او کونډه و غریبه دا بچی به ځان سره بوته د حسن بصري مجلس کې به کېناو خو په بچی باندې اثر نه استاد جی دما دې دوی ته دوا وکړه هغه به دواګانې کولې خو بچی باندې اثر نه بچی لوپر دی او د پلار چې څومره جایداد دی هغه خرڅوي او لوپري کوي د پلار چې څومره کورونه دی هغه یو خرڅوي او په چنګ او رباب او لوپري او غلط مجلسونه او ګډاګانې او ډمې او بدعملۍ او زناکارۍ او په هغې لګیا دي دوستانو سره خراب او دوستانو سره ګرځي او ژوند یې تباه او برباد شو بچې دا نوجوانان چې څومره دي زه ګورې دا نوجوانان داسې ماته ښکاري لکه د خپلو بچو په شان د دوی ما سره ډېره مینه د دې په دې موبایلو اکثر زما بیانونه اوري ما ته پته ده چې څومره هلکان یې نوجوانان یې ټولو ته یو نصیحت چې بچې غلط مجلس کې به نه کښېنئ غلط مجلس کې کښېناستی لوپران به شئ ستاسو میندو ستاسو پلارانو تا سره ډېره خواري کړې ده بچې هغوی ستاسو ښه مجلس غواړي ستاسو دینداري غواړي بچې دینداره شیخان عالمانو سره ناسته کوئ علماء سره ناسته کوي نیکانو خلکو سره ناسته کوي دیندارو سره ناسته کوي دا علماء بیانونه په دې موبایلونو اورئ دا ضروري خبره ده نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې هغه هلک به د پلار جایداد خرڅو او چنګ رباب او په غلط مجلس پې تباه کوو مور به ورته نصیحتونه کول چې بچې زه خو بوډی یم سبا به مړه شم څه به کوې دا زور مور لنی پلار لنی که هلک لوپر چې قسم دی که مور پلار له زوري ټیک ده مور او پلار یې خفه او دړمن شي خو زور دله دی مور پلار خو بوډاګان دي سبا به قبر کې پرتې ته به څه کوې بیا به څه کوې نو دې مور به بوته حسن بصري رحمت الله علیه له چې دته نصیحت وکړه هغه به ورته نصیحت کوو هغه وخت به یې سر ښکته و چې راووت بیا به خراب شي بیا به یې بوته دې بچي ته دوا وکړه هغه به دواګانې کولې خو بچی نه سمېده کله به یې ډوډۍ وکړه ډوډۍ حسن بصري رحمت الله علیه به یې راوغوښته د ډوډۍ په بهانه دا بچی به یې ورته کېنو حضرت زما دې بچي ته نصیحت وکړه او دته دعا وکړه خو په هغه هېڅ اثر نه کېده هېڅ اثر نه نو الله انسان له مهلت ورکوي حتی اذا اخذه او چې کله بیا راونیسي که نه نو بیا نه پرېږدي ډېر مهلت الله ورکوي خو چې کله دې سرکشه چې راوینیسي بس قسم په خدای که بیا ته خلاصېږي دی خو خوشحاله چې نه خوشحاله ژوند مې دی دې مږې ته چې په پنجره کې خلک غوښه ږدي څنګه غوښه ورته ږدي ویستره کوي په غوړو کې وترسئ اوږه م پرې واچوي مرچکې م پرې واچوي او پیاز نیازم چې ښه بیل کوي چې د دې سوړو نه مږې راوباسي هغه بوټی د غوښې ورته په پنجره کې کښېږدي د مږې په پنجره کې مږه باندې خوشبويي ولګوي چې نعمت د باري تعالی دی نو راوځي د دې سوړو نه لوی نعمت دی نو چې پنجره کې مږه غوښه یې وویني نو ورمنډه کړي او هغه غوښه ښه مزېدار ګډېږي ورته باب چې داسې خوشبويي ده چې دا به کم ځای وي خوشحاله یې ورته دا مږه
ګډېږي ورته دا مږې ټولې راوځي او په پنجره چې ور دننه شي نو لګیا دی هغه غوښه خوري او بار ماشوم سره ډنډه د هغه ورته وي بچې خورا لږ صبر وکړه هسې د کوتک مې لاس کې دی چې اوس په د باندې نخرې کوم که خیر تا خو زما کور سوړې سوړې کړی نخرې به د باندې کوم زما خو د خوراک هم تس نس کړی دی سپېرې زما خو د بړستن هم بلو چیچلې ده تولۍ دې هم چیچلې ده دا ټول زور د نو باسم خو ده لږه غوندې غوښه وخوره چې ارمان خو دې پړه پاتې نه که نه نو د ګندو خلکو د دنیا رزق د مردارو خلکو د دنیا رزق د مږې د پنجرې غوښه ده ګورې دی ورته خوشحاله دی چې د خدای نعمت دی او الله هم ورته ښه سره کي دا نعمت ورته خشته کي ښکلي کي ورته دی ورته ګډېږي دا خو ډېر لوی نعمت دی خشته کور دی بنګله ده موټر دی غوښې دي چرګان دي دوستان دي کباب دي ډمتوب دی ګډا ده او زناکاری دي او بدعملی دي خوشحاله دی ورته لکه مږه چې هغه غوښې ته خوشحاله او فرشتو ورته کوتکې لاس کې نیولي دي چې لږ غوندې مزې واله ګورو تا خو دنیا کې د خدای پاک له ډېره لویه خفګان ورکړی دی الله دې خفه کړی دی مخلوق خدا دې خفه کړی ظالمه مونږ دې نه دی کړی په حرام خورۍ لوی شوي ګورو به سره دې ته استدراج وایي څه ورته وایي استدراج زموږ په کتابونو کې د ښو خلکو د دنیا نعمتونه د هغوی خوشحالي ده لکه پلار چې بچي له راوړي بچی خوړه د نیکانو خلکو د دنیا مال د دنیا دولت د دنیا رزق خوشحالي ده دله پکې حج خدای ورکي دله پکې عمره خدای ورکي دله د صدقې توفیق خدای ورکي دله د جومات جوړولو توفیق ورکي خدای پاک د موټر د دین دپاره استعمال شي د کور بنګله د قرآن شریف د درس دپاره استعمال شي لکه بچي له چې سړی ښه شی ورکوي او د ګندو خلکو د غلطو خلکو بنګلې او موټرې د بېدینۍ دپاره استعمالېږي لکه د مږې د پنجرې غوښه ظاهر کې ورته نعمت ښکاري او منځ کې د خدای غضب زما بنیاد دا دی لږ رانږدې شي که دې خلکو ته بار دی شي یو پټې رانږدې شي لږ راقریب شي لږ رانږدې شي دا بس جزاک نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه هلک حسن بصري مرید به بار بار به دې زوی ته نصیحت کوه هغه به ځمکې پسې جیرب پسې جیرب او کور پسې کور خرڅول الله راونیوه چې راوینیوه داسې بیمار که داسې راونیوه چې په ډاکټرانو ګرځېده ته حکیمانو د هغې زمانې خو هلک نه جوړېده اخره کې حکیمانو وی دا لاعلاجه بیماري د دې علاج نشته کټ ته پرېوت ورو دوړېږي دا اول خو ګرځېده به بیا کټ ته پرېوت بیا کټ نه هم نشو پاسېدی او اخره کې هر څه تباه او برباد کړل لوټ یې کړل او په کټ کې پرېوت بیا د کټ ته پاسېدو نه دی او مور ورته کېناسته اقه مور چې ړې والا دړدولی دی خو عالمه ده نیکه ده او ورته کېناسته بچي ما به درته نه وي چې سم شه اوس خدای راونیوي اوس به څه کېږي ما به درته نه وي چې مونځ کوه ما به درته نه وي چې روجې نیسه ما به درته نه وي صدقې کوه ما به درته نه وي چې ګنده مجلس کې مه کښېنه ما به درته نه وي شراب مه څښه ما به درته نه وي چې بدعملي مه کوه ښه به نه وه چې ما دله اوس واده کړی وي تا په زناکارو وخت تېر کوه او اوس د ښکلې ښځه او بچي و هغوی به د خدمت کوه هغوی ته به د کتلې ظالمه نو ګناه کې دې وخت تېر کوه زویه اوس توبه وباسه مرې هسې زه بس دنیا خو دې دمام غرق کړه او خپله دې غرقه کړه خو توبه وباسه هلک ورته وی مورې توبه وباسم خو دې وخت کې به الله زما توبه قبوله کړي اوس خو ما ته الله وایي چې د لارو چارو پرېوتې توبې وباسې زما رب خو دا نه چې نه دی پوهې زما رب خو پوهې دی که نه وایي به چې هغه ځواني دی نو توبې درته حسن بصري خولی او نه دی ایستی اوس توبې وباسه چې د لارو چارو پرېوتې اوس چې مې راویستې لکه مجې پنجره کې ګیره کې وي توبه 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 اوس توبې وباسې یا یو مجرم دی او تا حالات کې گیر کوي ما اوس پرېږده توبه توبه نه اوس ته چېرته پرېږدم اوس خو دې را مازدیګر وامه پرېږدم دې چېرته اوس توبې وباسې مخکې دې ولې نه ایستې بهر کې چې دا مور ورته نصیحت کوي هلک ورته څه وایي هلک وایي مورې دې وخت کې زما توبه نه قبلېږي بلکل نه قبلېږي
مور تنگ چې نه بچی دنیا دې غر که ده خو د خدای د خاطر یو توبه وباسه مرې نن سبا وی مورې ښه توبه له وباسم چې ماله حسن بصري راولې نور کله به مور راوسته او دی به ته اوړېده مورې لاړه بورقۍ په سر کړه په منډه منډه اوښکې پې وچوي حسن بصري پسې لاړه څوک یې زه ستا هغه شاګرده مریدی ما څه پسې رالی زوی مې مري بس ځنکدنې شروع کېدو والا دې د خدای خاطره ما ورته ډېر مینت وکړه د توبې خو دا شرط یې ولګو چې استاد جي راوله د هغه مخکې توبه وباسو هغه له غوسه ورله زه درشم ستا دې زوی خو ما له پوښته دلته نصیحت کوه دعاګانې کوه درسونه کوه توبه نه وباسي کور ته وله څو ځله لاړم معافي ورته مې ووایي چې خدای نه معافي وغواړه توبه اوس چې مري اوس توبې وباسي ما او دا بچی د ورنه بار داسې شوي دي د ورنه بار دیوي نظم مور ټیکې ورکوي یو ځه بار یې ویسته نظم او بار د دیوال سوري ته جاړي 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 او بیا راغی دا بچی او په درشل یې سر کېښود او جاړي او په درشل کې وده شو په هغه نور وده شو په جلا کې وده شو مور یې سکار پسې تلا چې و دروازه یې کولو که چې ویې کتل زوی په مخ اوښ کې بیګي وده دی او په درشل یې سر ایښودی دی مور روچت کې دا بچی سینې پورې پیوست کي که نه وایه که نه په لوپټه وله اوښ کې اوچې کې بچی او وی مورې زما څوک نشته دی ستا هم ته مې مورې نظم بل خوا دقسې که الله دیکې در کې دیکې څه بیماری راولي تکلیف راولي پریشانی راولي او ته وایې چې الله که هر تکلیف تې راوست هر پریشانی هر مصیبت تې راوست خو بې ستا نه زما بل څوک نشته زما خوږه ربه شته دی جواب راکې شته دی تکلیف راوستونکی څوک داسې نه شوق سره نور شوق سره لرې کوونکی څوک او په ټول مخلوق او خپلو بندګانو مهربانه رب څوک دی ماشاءالله دا عقیده ده په دې اواز چې ته وایې چې الله مې شاړه زه به نه ځم بل در شته نه بې ستا بل څوک شته نه الله بې ستا نه زما اوس څه ایمان دی الله ته په ما بیماري راولې خو دا ستا رحم دی دا غضب نه دی دا داسې ده لکه چې ډاکټر د مریض اپریشن کوي نو مریض خو ته چغې وایي مه پرې کوه ګوته مه پرې کوه ګوته مه پرې کوه خو ډاکټر وایي په دې پرې کولو کې خیر دی که دا نه پرې کوم دا کینسر خورېږي وجود ته داسې ده که نه دا پرې کول پکار دی مریض وایي بونډې به مې کې ګوته مه پرې کوه درد به وکړي وینه به لاړه شي بونډې به شي ډاکټر وایي دا بونډې توب د له غوره دی نور کینسر دی وجود ته خورېږي ډاکټر پوهېږي بچی نه پوهېږي مریض نه پوهېږي دا قرنګې که په ما خدای تکلیف راولي مصیبت راولي په بچي راولي په لور راولي په مال راولي داسې ده لکه چې ډاکټر درته اپریشن کوي مصیبت الله وایي نه 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 دا زما رحم دی رحم دا الله هر کار د انسان د خیر دپاره دی الله ډېر مهربانه زما قسم په خدای زموږ رب په موږ ډېر مهربانه الله ارحم بعباده من الام بولدها مور په بچي دومره مهربانه نه ده لکه الله چې په خپلو بندګانو څومره مهربانه یو ځای کې یو مور د بچي غېږ کې دی په سفر کې حدیث کې راځي او اور بلی نو چې د اور لمبه به اوچته شو نو د مور به دا بچی را دې خوا کو او چې کله به لمبه کېناسته نو بچی به اخوا کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څه مو خیال دی صحابه ورته وفرمایل د دې مور په دې بچي څونه رحم دی وی ډېر زیات دی وګوره چې لمبه اوچتېږي دی غېږ ته رانږدې کوي چې لمبه کمیږي دی اخوا کوي اور نه ساتي تو نه ساتي رسول الله مبارک وفرمایل قسم په الله چې د دې مور په بچي څومره رحم دی د الله په خپلو بندګانو رحم د دې د رحم نه زیات دی مور راځي د الله رسوله د الله رحم د مور نه په بچي زیات دی وی او بالکل د مور په بچي دومره نشته لکه الله په بندګانو نو وی زه خو به د خپل بچي اور ته ونه غورځوم الله دا بندګان اور ته ولې غورځوي ناشنا سوال شوس زه خو به د خپل بچی چېرې مور ته ونه غورځوم
الله خپل بندگان ولې اورته غورځوي؟ رسول الله مبارک هم سترګو کې اوښکې راغلې، وی الله خپل بندگان اورته نه غورځوي، هغه بنده اورته غورځوي چې د الله مقابله کې کبر شروع کړي او سرکشي شروع کړي، او چې د الله په مقابله کې کبر نه کوي، سرکشي نه کوي، ګناه دې وشي خو دې پې برید نه تاوي. د الله د ذات مقابله کې سر نیغ نیغ نه کوي، ګناه وشي زر صف به سجود شي، الله ته معافي چې یا الله ګناه مې وکړه، ما معاف کا معاف کا معاف کا، بس دې ورته نه ورځي. دا خو چې سرکشه زوی شي نو خلک ټوپک راولي هغه زوی وني، چې د پلار مقابله کې زوی سنیغ نیغ کېږي، کور نه شړي که نه، اقه یې که نه، لیونو اسپتال ته بوځي که نه، تماچه راوالي ویلې ورک شه، ته وایې زوی دې معافې که دې دې وي خدای خیرات غر کړي، د ما خو یې پړسولی دی. نو چې ستا الله مقابله کې سرکشي کوي ورته غورځوي، داسې نه غورځوي. الله په بندګانو ډېر مهربانه دی. نو چې الله ته رجوع کې او بیا رب وې اوهو په دې الله ډېر خوشحالېږي. پیغمبرانو ویلي دي رب پروردګار پالونکی، په قلاره قلاره مقام ته کمال ته رسونکی ذات. رب څونه ښکلې معنا لري. ماشوم د مور په ګېډه کې نطفې نه ښکلې ماشوم جوړونکی دې ته رب وایي. دا ماشوم د مور د ګېډې نه بار راویستونکی دې ته رب وایي. دا ماشوم بیا ګرځونکی خړپوسې او بیا په قدمونو ګرځي او بیا لوی شي زلمی شي، دا کار کوونکی رب دی. دا رزق د مخلوق راویستونکی ذات ته رب وایي. دا ډوډۍ ورکوونکي ذات ته رب وایي. دا اونې بوټي زرغونونکي او کمال ته رسونکي او میوه ورکوونکي ذات ته رب وایي. څومره ښکلې معنا لري. یو آدم علیه السلام څه وایي چې دنیا ته راغی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. الهنا هم نه وایي، ربنا ای رب ظلمنا، ربنا ظلمنا انفسنا. ای رب زمونږ مونږ ځان سره لږ زیاتې کړي. نوح علیه السلام څه وایي چې تنګ شو د قوم نه؟ آها رب انهم عصوني، ای رب دې زما ډېره نافرماني وکړه. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. د کافرو یو کور پرې نه دی پروردګاره، زه خو ډېر ستړی کړم. حضرت موسی علیه السلام څه وایي چې د فرعون نه لاړ او مدین ته لاړ؟ آها رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای د ستا خیر، ربا 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 د ستا خیر ته محتاج یم. ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم ربنا لیقیم الصلاة. رب یادی. عیسی علیه السلام چې کله تنګ شو څه وایي؟ هم په رب سره آواز کوي. څنګه دی آیت رانه هېر شو. نو هر پیغمبر خپل رب یادوي او په رب سره آواز کوي. او چې الله تنګ شو هسې تاسو ته یو دم ښیمه چې تنګ شو او ستړی شو بیمار شو د مخلوق نه هم تنګ شوې او په دنیا کې د هېڅ د پنایې ځای نی، نو چاته به چغه سوچ سمج سره ووایې، په غفلت سره مه وایې او شوق سره وایې چاته. او بیا چې د شپې پېشمني ورته پاسې یو څو رکاته نفل دې وکړل او لږ دې ورته وجړل، بس ته ګوره د خدای رحمتونو ته. که د خدای دا رحمتونه درته ته وجاړې او توبه دې وویستله او د دوه نیمه شپه کې ورته ودرېدې او د خدای رحمت درته متوجه نه شو چې زما په دا مخ لاړې وتوکه. الله نه مهربانه ذات بل نشته. اوس یې وګوره مثال در کوم که نو هغه د حسن بصري زوی څه چل کوي. مور یې نه راځي حسن بصري نه چې را نه شي، زما هېڅ څوک نه دي په کار، زه دې وخت کې بټ یو مونځ نه دی کړی، زه ډېر زیات ګناهګار یم.
ما ته حسن بصري او تا نصیحتونه کړي دي خو ما ټول په لوفره کې تیر کړی دی دا هغه وخت چې زما د جنازې نه هم خلکو انکار وکړو خو زما رب شته زما څوک شته رب شته که رب خو چې اواز دی که نو یو بادشاه یو خبرې پسې بله را یادېږي یو بادشاه په یو لاره تېرېده یو ځای ولیده د دریاب غاړه ده او ځنګل دی او ډېر زبردست نو د بادشاه خپل وزیرانو ته ویل لکه دا علاقه خو مې ډېره خوښه شوې د ځنګل ته وګوره د غرونو ته وګوره د ابشارونو ته دلته مال یو رسټ هاوس جوړ کړئ دا بادشاهان بیا په اوړي ګمي کې هغه خپل رسټ هاوس ته ځي مري کې به شته که دا بادشاهان به ته ځي انجینران رالل نقشه واچوله او یو رسټ هاوس یې جوړ کړ او چې کوم ځای ورته بادشاه خولي په هغه ځای باندې وله جوړ کړه او اجره او رسټ هاوس او د اسونو د تړلو ځای او د اسونو د ځغل ځای او دا ټول یې پکې برابر کړل هر څه یې وله برابر کړه ځکه د بادشاه محل خو داسې نه لکه د توبهګار حاجي صاحب د کور پاوړی چې مونږ پې خېږو نو شل کلمې ووایو هلکه نو خلکو له دې خشته خشته پوړی جوړې کړو دا خپلې پوړی خو دې ټیک که که د چمیارو یکسر خپله چڼیاش لیدلي که نو چې مونږ د ده په پوړو ورخېږو نو لاول په ځان سل دبونه چوپ کړو خدای خپه هم خطا نه شي خو داسې نه که نه بادشاه محل هغې کې د اسونه استبلي وي هغې کې د اسونو د ځغلولو ځای نه هغې کې د اوښانو د ځغل ځای وي هغې کې ابشارونه یې کیر سي نو محل چې کوم نقشه یې جوړه کړه جوړه کړه نقشه یې ورته برابر کړو نو اشنا محل یې جوړ کړه بادشاہ ته اطلاع وشوه چې صاحب رسټ هاوس تیار دی محل تیار دی بادشاه سره د وزیرانو په یو لویه قافله کې راغی چې نن افتتاح کېږي د بادشاه د محل او دننه یې پکې وله نخرې کړې وې سره سپینې پکې لګولي سره سپین او قیمتي حوضونه یې پکې وله جوړ کړي او قیمتي کمرې او د وینځو او د نوکرانو هر څه یې جوړ کړي چې بادشاه راغی ویې کتل وي زما د محل مخې ته راکچه کور د څه دی وی صاحب دلته چې کم کورونو هغه مونږ روان کړل هغې له نور ځایونه ورکړل دا یو بوډی ده هېڅ څوک یې نشته بوډی وایي چې نه زه دا خپل کور نه روانو اوهو دا خو زما په محل بدنما داغ دی زما قیمتي محل او د بوډی دا پټسخا کور روان کې دا کور وی صاحب ډېر وی روان کې ګنې هله به زه دې محل ته ننوځم چې دا کور روان کې بوډۍ پسې پولیس والا فوج والا ورغلل بوډۍ وزه کړي بس کور د باندې غورځو بادشاه دغه دی ولاړ دی نه دننه کېږي مړه شوق سره بوډۍ اوس ګوره دا الفاظ ناشنا ویل پکار دي بوډۍ نیغه ودرېده او قبلې ته یې مخ کړې یا الله که زه بوډۍ یم نو ته خو بوډا نه یې که نه یا الله که زه بې څوکه یم نو ته خو بې څوکه نه یې که نه یا الله که زه غریب یم نو ته خو غریب نه یې که نه یا الله که زما وس نشته نو ته خو بې وسه نه یې که نه الله هغه طاقت دې څه شو واه 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 او په جړا کې بیا چې سپینګري بوډۍ سپین سري بوډۍ وي الله پریشانه زه دونه مجرم یم چې د الله فرشتې به مې دونه وډبوي چې دا د مقبرې مړي به هم زما د چغو نه پریشانه ماله په چا قبر کفن هم زه دونه مجرم یم چې زه د کفن اغوستو قابل هم نه یم د غسل قابل هم نه یم د خخولو قابل هم نه یم راکاږه ما د خپو نه په لوپټه او چغه ووایه چې څوک د خدای او د مور او د استاز باغي وي دغه یې صدا ده چې نور مسلمانان خو پیشي که نه زه خو دنه لاړه مور چېرته داسې کولی شي خو چې څنګه دا خبرې وکړې دی هلک مړ شو او سات یې ووته او مور کېناستې اوس په شریعت عمل وکړم که د زوی په وصیت عمل وکړم په دې سوچ کې پرته د جاړې زویه لاړې غرق شوې او دې کې دروازه وډبېدله مور آواز ورکړه څوک یې وې حسن بصري ما مور وروته ای استاد جي اوس رالې چې زما بچی بې توبې لاړه اوس رالی چې زما بچی بې کسه بې سوکه لاړ اوس رالی چې زما بچی بې د خدای د ذکر نه لاړ اوس رالی چې زما زوی دې پرېښود تا وي اوس څله راتلې هم خفه وه شاګرده وه مریده وه خفه وه اوس څله راتلې وي تا خوښه ستا دې بچي له غسل هم ورکوم کفن هم ورکوم جنازه هم کوم هلته دې قسمونه خوړل اوس جنازې له رالې وي ته چې کله ما نه را رخصت شوې نو زه ستړی وم درس نه نو لاړم اوده شومه نو په خوب کې مې رب العالمین ولیده نو الله ما ته وی اے حسن بصري
عجیبه انسان یې. حدیث د بطاقې کې دی چې په یو کلمه د سړي و نورې سو نو مختو کې خدای وبخښه خدای رحم وکړي. هلکه دلته کې سړی پانسي شي شیشه یې پانسي کې هائی کورټ کې اپیل وکړي هغه هم وایي دا قاتل د پانسي هغه سپریم کورټ کې اپیل وکړي اپیل والا خارج چې پانسي قانون خدا کې دی پانسي لیکن صدر ته درخواست ورکړي رحم درخواست نو صدر سره اختیار ته چې پرېږدي نو پرېښودلی شي خو قانون دی هغه د صدر خوښه. دا خبره مسله وکړه دا د مور مطالب مور صالحه وه نو بچي نه په درکدن کې درکدن نه لږ مخکې را خدای دوست جوړوي. مور صالحه ده نو بچي یې حسن بصري راځي او غسل ورکوي. مور صالحه ده نو بچي یې حسن بصري راځي او کفن ورکوي او جنازه پرې کوي. مور صالحه ده نو حسن بصري ته رب العالمین اډر کوي چې شابه د کارونه وکړي. الله تعالی مور صالح میندې صالحې کې دیندار ټول چای په مور کې مور چې صالحې که نه او مور دیندار بچي نه به دینداره جوړېږي او چې مور بېدینه نو بچي نه به روغبر جوړېږي. دا ډېره زیاته ضروري خبره. تاسو په خدای شکر ادا کړئ. حاجي صاحب توبهګار حاجي صاحب پورې مصروف انسان دی. تو افغانستان کې ټیکې په همارا پینګو میں نہ بجے بس یہ پل کے لیے دیکھا خپل ملک کې لیکو خپلې مدرسې ته توجه خپل وجود توجه خدای دې وکړي چې زما خبره دې مني پرېږده نو دې خدای نه پاتې خبره دا ستاسو لومړۍ مدرسه ده په دې کلي کې چې د هغې نه نن یو څو بچی د احادیثو د دیني علم نه نن فارغېږي. ټول وایي الحمدلله. دی خو به لګوي دی به د استادان هم پیدا کوي دی به علما هم پیدا کوي دی به جینکۍ استادان هم پیدا کوي خو تاسو به هم کامیابه وئ. تاسو به هم تعاون کوئ د ضروریاتو تعاون به هم کوئ او خپلې لوڼه براولۍ پکې به داخلوئ داخلوئ پکې انشاءالله. مشران زنان هم پکې داخلې کوي چې په ناظره خو قرآن زده کړي مشران داخلې کوي مشران داخلې کوي چې مونځ خو زده کړي صحیح کړي که نه قرآن خو صحیح کی منځونه صحیح کی کړه. حاجي صاحب یو پیریډ پکې جوړ کړه یو پیریډ جوړ کړه د مشرانو زنانو لپاره چې څومره مشران زنانې کې دا راځي چې هغوی ته یو قاریه ناستې چې هغوی ورته منځ صحیح کړي تجوید باندې قرآن په ناظره ورته صحیح کړي. د ډېرو بوډاګانو ښځو منځونه غلط دي پخوانۍ زده کړي دي هغه غلط وي منځونه امنتو بالله نه ورته ډېرو زنانو دعای قنوت دا چې ویترو کې وایي دا ډېرو زنانو له نه ورځي که وایي دي غلطه دی. ما خپله د یو بوډۍ نه تپوس وکړه مې دعای قنوت وایي ما ستا نه مخکې زده کړی دی مې ما ته هم پته ده چې ته خو د بابا آدم علیه السلام د زمانې خو ته ما ته خو تېر کړه که نو چې دعای قنوت یې تېرونه ټوله غلطه وه یو ځای کې خطرناک ټکې راته وایم والا نشکرک والا نکفرک والا نشکرک والا نکفرک د دې څه معنی ته برباد شو نو ما ورته ټیټ کوم ما ته وي په قلاره کښېنه ته لا پیدا نه وي چې دا ما زده کړې اوس څه کوې ټیک بوډاګان سړي د خپلو استادانو سره کښېني مشران منځونه ورته تېر کړي په دې مشر وي هلکه دوکان چې کوې نو د بل دوکاندار نه تپوس کوې که نه کوې زمینداري چې کوې د تخم د کرلو د موسم تپوس د بل نه کوې که نه کوې کور چې جوړوی د انجینر سره د ګلکار سره صلاح کوئ که نه نو دې کې هم لږه مشوره کوئ خو شرط نه دی. نو نن ورځ اوس به تاسو چې څنګه مدرسه کولاو شي نو حاجي صاحب به یو پیریډ که مازدیګر وي که ماښام وي که ماسخوتن یا به تاسو سره برابر کړي چې څومره زنانه له دې کلي راځي دا مشرانې چې ورته مونځ صحیح کړي د تجوید مطابق استاد ورته کښېنئ او قرآن ورته صحیح دا به تاسو له دې انتظام وکړي انشاءالله العزیز. او که استاد د قاریه دی نو خیر دی پردې نه پورې غاړه قاري صاحب هم دا کار کوي نیم ملا خو توبهګاره دي صاحب بریان پوه شي انشاءالله. ته معلومه جینکو باندې علم وکړئ قرآن پرې زده کړئ شکر دی ستاسو دا علاقه خو زما ډېره خوښه ده تاسو خو ډېر دینداره خلک صالحان خلک نیکان خلک شکر الحمدلله. خو ستاسو د دې کلي د ګردونوا خو ډېره ده کار نن ته ماله کور جوړو ټول راغلي چا به پکې ماربل لګول او چا پکې د پلسترې به کولې او چا به پکې تختې لګولې او خو په اخلاص زما ورونو
अल्लाह वाला शरीफ के उदा ऐलान करे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान खाओ कुवन पुस्तकों वालिकुम नारा ज़ानुना खज़ी बच्ची वाड़ा जहन्नम दा ओरना वालोना मुराद मुंगा माशुमाना युखा वालोना मुराद मुंगा दा खलक लूनो दामनो तवाड़ा वली जहन्नम दा ओरना बच के वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारत दारे खशा के ताना नुकानी अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद और दास फरिश्ते के मुक़र्रर के दलर सख्ती के तक़रीर सख्ती ला यहसून अल्लाह मा अमरहुम कि अल्लाह व तसफ़ुर की लाना फरमानी न करे और यफ़अलून मा युअमरून अल्लाह के सत्य की इदारे पाबंदी के उस बदले बुखारी शरीफ का आखिरी बाब और हदीस मुख्तसर तर्जुमा दौर बिया बताओ इंशाअल्लाह बाब कौल अल्लाह अज़्ज़ा व जल ونضع الخير ما في البيان والخروج لكن طالبات وكمان ما صار ذوي وفيهم التوجه فيه ونضع الموازين القسط منبكين انصاف على طريق ليوم القيامة قيامة فرس الله وي قيامة فرس با انصاف طريق كي خودي خان انصاف طريق طب انصافیت ته ضرور د پاکستان ته بنی ګور وای پاکستان ته موږ په خوا دکاندار مجرم کاو دا دکاندار شي درون اخلي او سپک اخلي ورسره دې له پمپونو ته او دا ګیس ته پمپ ته ګوره چې او خان په وړه کې ګټ باندې تیار په وړه کې ما ګیس یو ځل چې اوس مې د ګیس ګاډي نه سره د ګیس پیچ په ګاډي کې سیمه ما شي میټر روان ما باندې ټیسټ لږ سات پس بیا ټیسټ مې کړه ورو ویډیو میرونه نه راوړې کوم نه دا خو په پیو مکه نه دا ګیرونه نه دا به ګیر په شاوي په دې بیا ګیر په څه لګي سی وړې راوي په دې درې کې بیا نیږي سی وړې راوي او په دې اخیری کې بیا تاسو راځو چې ګیس پسو نه یو څه جواب یې ګیرونه خدای دا چې موټر دې پر لوړ کې چې ګیرونه دا ظلم نه لري ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون خلقوا من شيء آخر يدرون لجوارتين كما الله يمالا سيوزن نري لقياما پر الانصاف على اور پولیس انسپیکٹر راته نو یو دکاندار هغه تلې چیک کوله چې تلې چیک کوله یو خو بشي هغه تلې دور خو په پاګه سپک او ته حیران چې خدای پاک دا یو تل دی یو خواشي درون خیبل خو کام خی دا څه چل هغه ظالم په پاره یو طرف غشتل خپل پادرو په بل به کوم ویلا څه چل یاره په دې دا شي په څه دا تل نه چې دا دا ولی یو طرف درون دی بل پاس پکته څه چل دی یو سړی په لار روان مګه دا بل روماني په سر دا بل روماني په سر په پاره په داجي شي په هغه کې ټول پیږي هلا کتا جیسے اگر وہ طرح نزدیش ہو انسپیکٹر سے بڑی حیران وی اتنے کا حیران پا دیر میں چھے یو طرف تشید رون خیل و دا سر بل طرف تشید سپک وی دا مرتد پارمولا پہنڈا ویسے پارمولا وی دا ڈنڈا یو طرف یو سوتر لیا اور بل پا یو سوتر کام ڈنڈا جے کم پار دیا تر رون خیل جے کم پار کام رسپک خیل وی جیسے ساکا سپر دے لے گی امام دیرو مردار ہوا Jangan berlari rumah. Adakah boleh zaman di apa nasi? Awak, yo lulun lah yo sari subbar kan. Awak nak tahu maju mana ni? Awak tahu fasida mustahil kan diri. Dari pasuk pejan nanti tu ajima, wida sub tidak aja. Kamu nak zulum sub apa ni? Awak ni kalau wajibnya ni kalau berat pakai tu. خلق کوئی داجی صاحب دی حالانکہ ایسا خدای واجی بیت اللہ شریف کو سکے تھے کبھا یہ نقشہ کی بیت اللہ کی دو قسم جگڑا شو دا منا پرواز مانده دا کم دا منا رو دیرا شیطانان کتا سوائی جبرات تسویه چلی نو یو قسویل اول با شیطانو لی بیا با قربانی کے بل وینا اول با قربانی کے بیا با شیطان سر باباسو یو سے دا برن رومان والا راہی دی غلیبا جنو کر و خلق و تاجی سے او هغه دې سره راغی دا به تاسو کاری دې تراشه ویل اختر په دې ورځ په مینا کې لاول شیطان له قرباني وکړ او دا په پاره څه اخوات نو پر راځي یاره ما سره دا خبرې مکه بیا مال جلا
اتلې نو حج د کراچۍ ته تللی چې واپس راغی وي حج مې وکړ هلکه حجر اسود دې ښکل کوي قسم په خدای ورته راغاړه ورته مې ښکل کړم ما هم ښکل کړ هغه وایي دا څوک سړی د معلوم بنیاد دا دی د انصاف وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن الإنسان عملونه الذي سوى يقول يوزن كي يقام بس الذي بعد الشكلون يشكل أن يكون قيودا لكواسي كمان وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية للتقي قسرة غير معناه قسطاس بالرومية جبكي صح قرآن كي بعد ذكر عجمية شتا وعربية طويلة خاصية عربية في داخل ويقال القسط مصدر القسم مقسط أو قسم إذا مقسط مع خط هذا مصدر المصطلح هذا مقسط مصدر إقساط أو مقسط عادل تبي الله إن الله يحب المقسطين وأما القاسط فهو الجاهل أو قاسط ظالم تبي الله أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا نبي الإمام البخاري أستاذ أحمد بن مشكاب وبه قال حدثنا أحمد بن مشكاب قال حدثنا محمد بن زيد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان دو خبر دخار نحو كلمتان كافية حبيبتان إلى الرحمن رحمن تا محبوب لله أو خفيفتان على اللسان فجبا سهل لفتينيه أو ثقيلتان في الميدان فتلك تلنيه ألك وصلت توي چې مونږ به هغه کار کوو چې الله ته خوښ دا څه کوي دا دوه خبرې الله ته خوښ دي یو رحمان لفظ استعمال او په تله کې مدرنې دي په جبه مسان دي یو خبره څه ده سبحان الله وبحمده او بله خبره څه ده سبحان الله معنا د تکوم حاصل لفظینا سبحان الله ولې خدای ته خو هغه معنا ته کېږي وکړي سبحان الله الله د هر عیب نه پاک وبحمده بسمرة كل صفاتنا لدي مستحق والعيب تعالى يا سبحان الله لا داعي من بعد العليم لا غير دا كلمات بقول كم كم سلبي للوضع وين شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای من قال في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت خطاياه يوم القيامة وإن كانت مثل زبد البحر ويجي سلك على تداجع قوي ويقردل گناهون لدرياب بزرگ ومرمي خذي في بعض ويخطر قولوا ويوزن سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بيوا يوزن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بس قریب اکتفا کم على الباب والحديث بمختصرة ترجمة وعلى الإمام خبر البكي ريخوض الله بعد مدرسة كاملة هذه الترتيب والتكلم طالب فكم شوق ثم تعالى كهذا الله يتحصل الدنيا داخل خير وبركة ونصيبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين روح جميع الأنزل الشريف منگا حافظان شوی او دا بچه زمنگا حافظان شوی وردا پسر کے دا عزت لپٹیخ کولے عالمان شوی دا بچه زمنگا حافظان شوی او دا بچه زمنگا د وړو چادر پوشی دا د سمال لوی خوشالي دا چې دا وړو چادر پوشی وای وای چې دا وړو چادر پوشی دا او په فراغت د دوی خوشاله باجی ګان شوي او دا بچه زمونږه حافظان شوی او دا بچه زمونگا حافظان شوی ورطا
بسر کے دا عزت لپٹے کھولے عالمان شوے دا بچے زمنگا حافظان شوے دا بچے زمنگا حافظان شوے وے عمل دیور کی ذوالجلالا علم یہ وکڑ دا کمالا عمل دیور کی ذوالجلالا وے علم یہ وکڑ دا کمالا علم یہ وکڑ دا کمالا او دا یشال البانات کل فاضلان شوی او دا بچے زمنگا حافظان شوی دا بچے زمنگا حافظان شوی وی وردا بسر کے دا عزت لپاٹی کھولے عالمان شوی دا بچے زمنگا حافظان شوی او دا بچے زمنگا حافظان شوی وی ددی نلوی بسا عزتاوی چاچ گٹل دا دولتوی سبحان اللہ وی ددی نلوی بسا عزتاوی وی چاچ گٹل دا دولتوی وی چاچ گٹل دا دولتوی او دا پاک محبوب لخولی دن چی وارسان شوی او دا بچے زمنگا او حافظان شوی او دا بچے زمنگا حافظان شوی وردا بسر کے دا عزت لپاٹی کھولے عالمان شوی دا بچے زمنگا حافظان شوی او دا بچے زمنگا حافظان شوی ویش بگا کالویک خزامتونا او دیر قیمتی اکڑل وقتونا بگا کالویک خزامتونا ویدر قیمتی اکڑ وقتونا او دیر قیمتی اکڑ وقتونا او بلی ہر کور کیے دہی لمرانا گان شوی او دا بچے زمنگا حافظان شوی وی دا بچے زمنگا حافظان شوی وردا بسر کے دا عزت لپاٹے کھولے عالمان شوی دا بچے زمنگا حافظان شوی او دا بچے زمنگا حافظان شوی وی دالو یورد پتو بگارا راوست پاک پروردگارا دالو یورد پتو بگارا وی راوست پاک پروردگار وی راوست پاک پروردگارا او دا خو قبولی ورطا دیر دعا گان شوی او دا بچے زمنگا حافظان شوی او دا بچے زمنگا حافظان شوی وردا بسر کے دا عزت لپاٹے کھولے عالمان شوی دا بچے زمنگا حافظان شوی دا بچے زمنگا حافظان شوی دا بچے زمنگا